چې د نبی علیہ السلام په باره کې یو سړی ګستاخی وکړه بیا دا سړی معافي هم وغواړي د دې انسان سر به کټ کولی شي دا به سرعام قتلولی شي سبا ته څوک راپانسي د رسول الله علیه السلام په باره کې ګستاخی ونه کړي یو د یونیورسټۍ طالب ماته وی چې یو کس معافي وغوښته بیا تاسو ولې وایئ چې دا دې مړ کړی شي ختم دې کړی شي یو خو علت منګ دا وایو چې چونکې بیا دپاره څوک د رسول الله په باره کې د ګستاخۍ جرأت ونه کړي خو یو کس تیر شوی د هغه نوم عبدالله بن خطل در اصل وو غلام نبی علیہ السلام آزاد کو خو کمینه که تاسو غور کړئ بعضی انسان سه څومره خیر ښېګړه تاسو کولی شئ تاسو ورسه خیر ښېګړه وکئ د خیر ښېګړې نه بعد به دغه کمینه انسان هغه خیر ښېګړه په ځان نه ویني بلکې ګستاخي دا دومره ظالمو چې نبی علیہ السلام د زکات په مال جمع کولو پسې ولیږو یو صحابي ورسه ولیږو زکات اصول کو کله چې راتلو هغه صحابي قتل که شهید کو او وتښتید په مکه کې وو سارا یو وینځه وه هغه وینځې ته رقم به ورکاو هغې به زموږ د نبي علیہ السلام په باره کې ګستاخي کوله یو بل وینځه وه د هغې سره به دا ملګري کوله دوی به د رسول الله په باره کې ګستاخي کوله او ګانې بجانې به ویلي په هغې ګانو بجانو کې به د حضور اقدس په شان کې ګستاخي کوله دا دومره لوی کمینه انسانو پیغمبر خدا چې کله مکه فتح کوله نو حکم یې وکړو که دیو غلاف د کعبې نیولی او مافیانې غواړي هم یې مماف کوئ زما نبي په خپله عملي طور دا طریقه موږ ته وښوده که داسې یو کمینه انسان د کعبې غلاف ولې نه یې نیولی قتل یې کوي اصحاب مصطفی ورسه هغه شان وکړو دا یې قتل کړی او د سارا په باره کې راځي چې ام هاني رضی الله تعالی عنها هغې امان ورکړی نو څه کتابونه وایي چې هغې اسلام قبول کړی او څوک وایي چې قتل شوې وه نو د ګستاخ په باره کې همیشه دپاره حکم هم هغه یوي چې دا قتل کوي دا ختم کوي د ختم نبوت منکر په باره کې حکم دغه یو شانی مسیلمه کذاب د ځان ته رحمان الیمامه وي او دومره ګستاخو په خپله زندګۍ نبي علیه السلام ته دوه کسان راولیږل عبدالله بن رواحه سمان بن اسال دا یې راولیږل چې ته زما سه نبوت تقسیم کا پیغمبر خدا فرمایي چې نبوت خود رب آتا ده دا د انسان تقسیم خو نه دی یو څیز خو نه دی چې زیر عوالم او ستې تا ته درکم ستې ځان ته پرېږدم بلکې دا خو رب چې چا ته وغواړي هغه ته ورکوي دا ځان له موضوع د زه نه بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته پیغام راولېږه چې بیا دا اعلان وکړه چې ستا نه بعد زه خلیفه شم ستا نه بعد زه نبوت سنبالوم پیغمبر خدا ورته دا زما د ورکړې شی نه دی بهرحال وخت تیر شو دا مسیلمه کذاب هم د ځمکې ختم شو حضرت عبدالله بن مسعود دا هغه په کوپه کې قاضي او گورنر دی عالم دین دی اب کله ناکله د کوپې چوک تراود دا د قاضي اصولي د مشر اصولي چې اب په خپل رعایت باندې خیال ساتي یو ځل ګوري چې د عبدالله بن رواحه دا کس ولاړ دی ابن مسعود ورته داسې حیران ګوري خلک هم حیران دي چې ابن مسعود داسې په غور کلم چاته نه ګوري وجه څه ده خواته عبدالله بن مسعود راغی داسې ورته ګوري ورته وایي ته هغه کس نه چې رسول الله ته مسیلمه کذاب رالیږلی وي ورته وایي ها رالیږلی وي چونکې اصول د جنگ دا و چې سفیر به نشي قتل کولی چا به سفیر بل ته ولیږو نو
قتل به پینشو کیده اگر کاغه به هر سویل ورتوی ته نبی علیہ السلام ته سفیر راغلی وی تا مسلمه کذاب پیغمبر مانو وسی امنی کنا او ورتوی منمی حکم وکړه چې پانسی ډنډه ولګوي او دا پی پانسی کی کدا ډیری چغیم وای دا ګستاخ دی ختم نبوت ندای پاغ زګین کی د کوپی پچوک کی راونی او پاغ زګین کی د سزا ورکړو پانسی کو ګستاخ به ختم ولې شي کتار سومره سوځي پتار سومره سوزان بلیږي که ختم نبوت ګستاخی سر عام ورته سزا ورکولې شي که حکومت نه ورکي بیا به د رسول الله غلامان په خپل باندې هغه رانیسي هغه ته به سزا ورکي دیو جن عبد الله بن خطل دای ختم کو نو ګستاخ نبی علیہ السلام په باره کې ګستاخی کوله د رسول الله علیہ السلام یو رضاعی رور دی ابو سفیان بن حارثه ورته وی د عبد المطلب دغه نوسه دی نبی علیہ السلام نوسه دی دیو امزوری دی هم عمرو دی وجه ندی دوانو ته حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها هغه ورته ته ور کړو یعنی رضاعت ورته کړو رسول الله علیہ السلام سے معشوموالی نے دوستانه یارانه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ډیر مضبوط دوستانه وا خو کله چې رسول الله علیہ السلام بعثت د نبوت وکړو یعنی اظهار د نبوت نبی علیہ السلام وکړو دای سخت دشمن په غزوه بدر کې غزوه احد کې خندق کې دا د نبی علیہ السلام مقابله تم راغلو نبی علیہ السلام ته په دې راتلو باندې دومره ګیلو شکوا نه وا یو د انسان په باره کې لفظي اسی خلق خبرې کوي بدی پسې وای دام یو انسان تزله خپکې ګناي کبیره ده الله په دې خپکیږي د انسان هاته کم راضي عام مسلمان خوشان دانه شي کېده من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان سالم مسلمان هر هغه کس دی چې داغه د لاس او د جبینه بل انسان په امان کی کچر تر چا د لاس او د جبینه بل انسان په امان کی نه دا کامل مسلمان نشي کېده خلق تپوس کوي زمونږ چې نن سبا دور کې فیسبوک دی یوټیوب دی خلق غلط پوسټونه په بل پسې پلاس لیکي ایدا به ګناهي کبنی رسول الله دا کامل مسلمان نه دی سوار لس نیم سو کال وړاندې د الله نبی دا خبرې ټولې خودل دي کستا د لاس نه او کستا د جبې نه ته مسلمان نشي کېدی چې ته بل انسان ته تکلیف ورکې په دې لاس باندې په خلق ما یو خبره وکړه د ټیم مطابق شو خو په دې لاس ته دغه ته یو غلط پوسټ یو غلط شیز وخیدا او دا عمرې شو دا د خلینم غټو ګناه وګرځیدا خو کمینه ما مخ کی ویلو دس ظالمان پکې دي چې د منبر خاوند د رسول الله وارث پاغیو پسې کنځلې کوي حالکه دا د نبی علیہ السلام په مسله باندې ولاړ دی دا ک الله ته خوښ نه دای په دې مسله باندې ولي ودراو دا زردا متوجی کی چیزی په دې مسله باندې شیطان مودریدل نو ته په شیطان باندې خپل مسلمان رور قیاس کې تی د نبی علیہ السلام په وارث و د نبی علیہ السلام وراثت باندې ولي نو ورکی تی په نبی علیہ السلام ولي نه قیاس کې یعنی هغه ته خصوص نه رسی د سی قیاس چې هغه په مصلی الله دا ودراو خو استاد هم ګن نه ډاک دی او انسان چې څنګه یې هغه شان ګمان په بل باندې کوي ته په خپل باندې دنه ګندې نو په بل انسان باندې ام ته دغه شان کی ګمان کی یو خود جبی تکلیف دی چې یو وقتی تور ویل شي خو یو شعر او شاعری ده کپدې کې د چا بدی بیان کړه او د شا په باره کې د خبرې وکړي دا بیا ډیر زور وري او ډیر تکلیف ورکې هغه انسان ته پچا بسی چې چا دا ګستاخی کړل نو ابو سفیان یو نامور شاعر شام او ایران په دې علاقو باندې د نوم خور د شعر او شاعري
رسول الله ته ډیر تکلیف میلاوي د ځکه شیرونه به مختلفو علاقو ته تلو د دې مثال لسی دی چې دا بعضې خلک نن دور کې وایي منګه خو د خالیم ګستاخي نه کو خو منګه د دې مولا ګستاخي کو د دې دا الحاد نه دی دا په خلکو کې دا وایرس په قلاره خورېږي کینسر فورا نه لګي ستا جسم به زخمی شي چې د هغه زخم علاج انسان ونه کو دا د په جسم کې روان شي آن تر دې چې پکې خواره شي فورا انسان نه غټیږي د مور د خېټې نه راوځي ماشوموالی تیری ځواني تیری خنداګانې مزې لوبې ټوکې کوي بیا بوډا شي شرمخش نو فورا انسان داسې غټ قدم نه علي اول به د خلکو ویل موږ د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف شي نور هر عالم زموږ د سر تاج دی نو دا بعضی به خوشحاله شو چې جی مونږ خو د مولانا خلاف یو دا بعضی مولیانو چې خدای چې خلک یې خلاف دی هغه ته باطل پرست وي مونږ ته حق پرست وي د دوی خیال دا و چې دوی ټول عمر زه د مولانا فضل الرحمن خلاف ورزي کوي دا باطل هغه خلک راولګېدو که تاسو غور کړئ په طریقه راتلو اوس داسې دور راغی چې د یو عالم نوم ورته ته اخله یو عالم طرف ته توجه نه کوي یعنې منبر ته بدنامي ده دا اوس روان دی بله ورځ به مسجد بدنامي بیا به پسې داسې ځي محدثین او بیا به پسې فقها او بیا به پسې صحابه او بیا به پسې په پیغمبر اسره نه کوي چې اسلام په خپله ویتو نو د څه وجې نه ویتو چې ته لګیا او د منبر او د محراب پاغي کې ولال د پیغمبر په وارث پسې خبري شروع دي نو تکلیف د پیغمبر وارث ته نه دی چې دا سړی روان دی د پیغمبر په وارث پسې خبري کوي نو بوډا دادا تا به معاف کي په تا به نیغ او سور شي ته به دې خوند ویني ستا څه خیال دی چې دا به صرف د عالم ګستاخي کوي او زه جي ماته به څه نه وایي نه تیار اوسېږه دا زما الفاظ دي تیار ورته اوسېږئ که داسې ونه شو نو راشئ دا مولا به مړ یو په قبر یې امتیازې وکړي اجازت دی درته که چا وی چې دا ګستاخي دی نه ګستاخي نه ده نوجوانان دې حد ته ونه رسېده دا یوسف جان زموږ د پښتونخوا یو انټروی والا دی که تاسو لیدلی زبردست انسان دی د نن 10 کاله وړاندې یو انټرویو کړی وه او د ډمانو تصویرانو ته ګوته نیولې وه چې 10 کاله بعد به زموږ هر بچی شرم نه کوي په دوی پسې به روانې دوی دا معاشره خرابوي هغه شانتي وشوه هغه شانتي بالکل وشو د یوسف جان لاله هغه خبره رښتیا شوه نن الک ته ګوره هر یوې د اډمانو نه بدتر دی اډمان لا کنځلې نه کوي دوی په میډیا راشي یو بل ته د خور مور کنځلې کوي په یو بل پرتوګو باسي دومره بدتره شو داسې زما را خبره به دروغ نه نن زما مولا خلاف دی ستا را بچې او که ستا سبا دا سر نه ونه نیوي او ستا پتا یې ټاټکي ونه چلول او ستا نه خر جوړ نه که بوډا پلاره راشه زما په قبر امتیازې وکړه دا زما پیشنګویي واله او که داسې ونه شوه راشه په قبر مې امتیازې وکړه او خلکو ته وایي چې دا الفاظ دی مولا په خپله ادا کړي دا ترتیب دی اول نه مولانا فضل الرحمن په نوم باندې صرف خلاف ورزي چې دا مولا نه منم اوس وایي یو مولا نه دی اوس وایي یو مولا نه منم نو ما ته څه تکلیف اړو چې وینه مني الله دې جهنم ورلړونه کا ورکوز بشي تور شپه وي تیاره وي چرته سترګې پټې کې د شپې په تیاره کې په یو کمره کې کېنه او را بشي را پاوه دي سي لون کون به او هغه ګوزان به درته ونیسي چې بیا به دې مزي وي نه بسوک برم د خاطی دیوار لاندیم خاطا یو طرف تم دیوار بل تم دیوال په دې میانس کې براګيري سبکی او داسې فرشتي دي چې پستر ګو باندې لندې دي او په غوګونو باندې پیغمبر علی السلام وایي چې کني دي پستر ګو باندې ځکه لندې دي چې تا وخی پتا باندې گزارونه کله شروع کی نو کتا ته چرته بستر ګوري نو رحم به ناراضي او په غوګونو سکه کني دي کستا چغي اوري نور ټول
مخلوقات به اوري سوا د انسان او د پیری نه زکه دا دنیا ته د امتحان د پاره راغل دي کدیو دا چغي واوري ندیو بر پرشتو نم زیات عبادت گزار جوړ شي نو بیا د جهنم او د جنت د تلو هغه حکمت به مابین ختم شي دی وجه نه دا دوی نه اوري نور ټول زناوري اوري حشرات الارض اوري مخلوقات اوري او په غوګونو درته کني الله ذکر علی ګل چې دغه دې چغي نه اوري چې رحم دې باندې ناراضي او انسانانو ته ذکر الله نه اوري پیریانو ته چې دی بیا خپل مړی خخول پری حضور علیه الصلاۃ والسلام یو مقام باندې دی هغه اوخه دسی مستی وکړو راول ویدا پیغمبر خدا صحابه ته فرمایل دا قبرونه رشادي چا ورته وی چې دا دوانه د شرک په حالت کې د دنیا نه تلی حضور علی السلام ویل دي دوانه ته عذاب کیږي کچرته سره دین نه یریده چې تاسو به بیا خپل مړی نه خخوي ما به د الله نه دعا کړې چې تاسو سره د قبرونو عذاب خو دلې اینو جوانانو څنګه تاسو نه الله یریده څنګه تاسو نه هغه تور شپه یریده هاي یو بلب درته لګیدل دي دومره په غرور کې تا چیلې په نرمه بستر پروتستانه هغه د خاور هغه کمبل بالغ تیر کړل هاي د پلار په کور کې په سکون په خپل بنگله کې په سکون پروتي ستانه دغه مقبره یې رکړل په کوم چې تر ورځ لزل چکر وخی په قلار الله یو ساخ کته کوي پورته کوي ستانه هغه وخت ير دی چې کله پرشتي در تر رواني او داسې په بد شکل کې در تر رواني او په خلو پسترګو دی مهر ولګي په خلو په زبان چې چاته ویل نشي او استاد جسم تر ورسي وای چې ايها النفس الخبيث اخرج راوزه اے د نفس خبيث نه اے روح خبيثه اے خبيث روح راوزه دا چغوي لکه ستا په جسم کې چې د غنو ګیړه پروتي او په پتار باندې تړلې شوی زور ورته کیږي او رواني و سوچ کوي دا جسم دی ټول خوږیږي لګیا او په هغه ټیم کې نستا ګارد ستا مدد کولی شي په هغه ټیم کې نستا خپلوان ستا مدد کولی شي په هغه ټیم کې نستا بیبي نستا اولاد چې د چا دپاره تا هغه لوی رب ښکلی رب ارحم دل ارحم والا رب هغه رب تایر کړی هغه خلک ستا مدد نشي کولی او د جسم نه دي داسې را رواني لکه د غنو ګیرې چې ستا په جسم کې پروتي سوچ هم شته اوس فکر کوئ او د دې غټو ګوتو نه را شروع شي او پورته را رواني او ستا نه وځي او صرف وځي نو دا روح دی چې کله اسمان ته لاړ شي د اسمان دروازې دي مختلف دوی دا دروازه وټکوي دننه فرشتې ورته اواز کوي څوک یې دوی ورته وایي موږ د پلانکي روح راغستی دی هغوی ورته دروازه کولاو کي او ستا د دې روح نه ګنده بی رواني او هغه هم چې دا لعنتي لري کوي دا مرداري لري کوي زری دویم اسمان ته وړي د دویم اسمان پرشتیم ستاره د ګنده روح نه ستاره د بد عمل له وجه نه ستا روح پلید شوی هغه هم دغه شانتي خبرې کوي الا ستا روح رواني هر اسمان کې په پرشتي لعنت وي او بیا د پکور کې سو کې وش پنۍ ساره وي بدبو به شروع شي آغا روح پوت جسم پلار بروانو ځان ته به ډیر غرر کاو چاته به پلار کی نه قتل چې زه یو دنیا یم بیلا آغا جسم خلق راوالی او کم جسم بچ په خپل باندې لمبل وس د نور خلق لاسونه راضی او آغا پاکی په دې جسم ته غرور کې آغا اختو کتاب پور تاړول دا غي داړول حکم په دغه ټیم کې نشته په دې باندې غرور کا هغه خپل جسم خپل مخ خپل سترګي دا هر سبستا ختم شي دا به پټی شي او هغه خپل کور چې ته به کې د شپې بیغامه پروت وي او که فقیر براغه د دې دروازه به وټه کول الله او به خیر راکړي تابل دری کې دا مرداري زیدي
دی یو کاروبار جوړ کړل دی مدرسې والا براغه چاندرا کوي تاویل زیدي کاروبار جوړ کړل دی هاي هغه جسم نن په هغه کور کې هغه خپل اولاد نه پریدي ویش پیت په وراثت به جګړې شي خور ورا پاسي زما وراثت راک دې زما پلار د حق نه مال نه دی راکړي ماته راکړي بچي به راغې څه په جګړې هغه مال چرته لاړ اوې هغه پیچ ته روان هغه گاړې نن په کې تاسو کنک دي چې وی دي سم مقبره ته پردوخ په پکټ کې اغسته روان او حضور علی السلام فرمایي چې په دغه ټیم کې کدا بدکار نو د خپل اهل ته چغي وي د روح پیداسې د پاسه ما چرته وړي ایسه چرته روان کړم او بیا به دی ویسي هغه د مسجد امام کتاب پس په دنیا کې خبرې کولی تا به پس ملاندې کولی وس نشي ویل چې دا مولا نه منم ادر تر مخ کې شي سینې ته د مخامخ ودرېږي او رونو د جنازې نیت وکي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او که بیا دی مخ بدل شوی وارثانی وای څوک ورته ګوري نه بس مقبرې ته ویسي صادرونه ونیوي شي سړی قبر ته کوس کی مخ د قبلې ته خواړی خو تا خو په دنیا کې قبله نه منله مخ دې ورته په خپله ناړه نن یې که ته ناړی په زور یې ورته خلک اړی او د پاسه را باندې تختیک دی اسی سوچ فکر کوه او خاورې د باندې پاسه اړی او بیا درته یو طرف تر بقری اول وی او بل تاخیر وی او لاسونو چت کی دعا ورته وکي او وارثان درته کینی لکشان ساتو او هغه خپل وارثان د نار روان شي امام بخاری په صحیح بخاری کې روایت کړل چې يسمع قرآن عالهم ادخ په اوازونه اوري دا ورته ولی الله اوري دا دی روان شي ستاغه خپل مال روان هغه مال چې تا به فقیر له نه ورکاو تا به په مسجد کې نه لګاو تا به د ګاونډي مدد نه کاو تا به فقیر او مسکین ته نه کتل هغه مال د نه چاته پاتې شو هغه ښکلي اولاد باندې چې دې لګاو ودلیدو صرف لږ ساعت درته ودرېدو لږ ساعت درته ودرېدو او بیا د باندې دغه فرشتې راشي سوال او جواب درنه شروع کی زندگی غنیمت وګڼه مخکې د مرګ نه ځان په خپل باندې خاوري ایریکا قبر په خپل باندې رناش سری شاویل ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ د شپې په تیارو کې تخپل الله ته ودرېګا ای الله زمارونو کچارته مرشم ما ته ډیره دعا کوي که زه دې دنیا نه لاړ شم ما ته ډیره دعا کوي بس صرف دعا کوي نور منازم من بسکو په دغه توري تیارو کې سره د دې دومره مهنت نه من ته دا ګرځان ونی شي من خپل نبی نه پیژنو من د الله قرآن نه پیژنو من له دا جواب نه راځي چې زما رب څوک ما خو په دنیا کې د هغه منلي نه دي نو زه به څه ما خو د مصطفی طریقو له الله ته ورکولې مال دا تنګ نظري ده اوس په قبر کې به زه څه کوم او چې دا خلک رانه را روان شي او دا اوازونه اوري اسی چرته فکر وکي کوم په یو کمره کې څوک بند کې او خلک رانه روان شي او شال زی ژوندې زمون خواته نه او دلته په مونږ یو شر مخرازي او زمونږ د تختیدو لار نه مونږ ته په دې کمره کې چا یو مار کینولې یو مار مونږ ته په دې کمره کې ناست او مونږ ورته څوک ورواچي یو مار صرف دنیایي مار او زمونږ نه خلک منډي چې مونږ به څه کوو او نالته زمونږ څه ډانګې شته نه تمانچه شته نو بل څه شي شته چې مونږ له ماران راوځي د دې ځمکې نه مونږ ته لړمانان د دې ځمکې نه راوځي دنیا خلکو ته خو په نظر نه ښکاري مونږ ته خو به بیا الله ښکاره کړي سبق یا الله ته زمونږ کمی کوتاهي معاف کړي
یا الله زمونږ دا جسمونه ډیر واړه دي، دا د عذاب د زغملو نه دي، موږ معاف کړي. الله زمونږ دا نوجوانان ډیر په غلطه لار روان دي، هر څه تیر شوي. الله ته پوهه هدایت ورته وکړي. الله ته د دې ځمکې نه دا فسادیان ختم کړي چې دا خلک خپل عقیده ټیک کړي، خپل ایمان ټیک کړي، په صحیح لار باندې روان شي. رونو یو ظلم که چرته به دې ذهن رایق شي، تاسو به د شپې آرام ول. ابو ذر غفاري فرمایل د شپې په تیارو کې پاس 2 رکعاته وکړه چې د قبر تیاره درته رڼا شي. خو نه، د شپې په تیارو کې موږ په بلستن کې دننه موبایل لګول په کمبل کې او ډرامې او فلمونه ګورو. ډېر سخت ټیم را باندې را روان دی. عثمان غنی پیغمبر ورته 2 لونه ورکړي وي، که 3 لور مې وې او عثمان ان وفات شوی ما باغم درکړي وي تا ته دومره ښه انساني. او عثمان جنتی دی، په دنیا کې بشارت میلاو شوی، قبر تراغه په جړا شو. حضرت ابو ذر غفاری چې کله بیبي فاطمه وفات شو، د هغې مبارک قبر تراغه ای سیدة النساء اهل الجنه، د جنت د ښځو سردار د بیبي فاطمه. ابو ذر غفاری یو داسې صحابي چې ډېر بزرګ، دنیا کې به چا کور جوړاو، ستانه اخرت تیر دی. خلک به ډېر رانیو، په دې وجه بیا د خلکو نه جدا موسیده او لوی تاریخ دی د چې کله بیبي فاطمه وفات شو نو قبر ته راغی. سلمان فارسی قبر ته راغی، صحابه قبر تیار کړل، دا ورته داسې ودرېدو، ای قبره ته ډېر بختور قبر، قبر تا ته نن د جنت د ښځو سردار بیبي فاطمه را روانه ده. قبره د رسول الله لختی جگر د سترګو ټنډک نن تا ته را روان دی. قبره ښه معامله ورسه وکړه. بیا داسې ډېر ساعت غلی و. صحابه ورته وایي ابو ذر ولې؟ وایي زه چې سا اورم د قبر نه، تاسو یې نه اورئ. دا قبر ما ته وایي چې مونږه د حسب نسب کور نیو، د پیغمبر لور را روانه ده، موږ د حسب نسب کور نیو. د پیغمبر لور د جنت د ښځو سرداره، د حسن او حسین مور بیبي، د حضرت علی کرم الله وجهه مور. ایک چا عمل خراول خو زه به ورته پراخه شم، او که عمل یې خرا نه ول نو زه د چینجو د لړمانانو کور یم. نو ویې جړل زمونږ به څه حشري. موږ چېرته د دغې تیارو دپاره د شپې په تیارو کې نه یو پاڅېدلي، زمونږ به څه حالي. فاسئ رونو، روانه د زندگی 100 کاله خلکو تیره کړه، 1.5 کاله خلکو تیره کړه. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. کچرته دا د همیشه کور وې دا دنیا، رسول الله به د دین نو تلې. دا د دنیا همیشه کور نه دی. سیټ سیب ناز مکوا، او ملک سیب ناز مکوا، پرنسپل سیب ناز مکوا، مولوی صاحب په پټکی ناز مکوا. سخت ورځ را روانه دغه قبر دی. سعد رضی الله تعالی عنہ وفات شو. پیغمبر خدام جنازه اوچته کړل، د روان په جنازه کې په خپل ابوبکر عمر عثمان علیم دي. صحابه را یا رسول الله نن ریاض نشته او د اسمان نور نه ښکاري، وجه څه ده؟ هغوی دا خیال و چې چېرته د سعد رضی الله تعالی عنه په وصال باندې نور هم په اسمان کې نه راځي. زما نبي فرمایي نه، سعد جنازې ته دومره ملایکې راغلي خفه دي د سعد په وفات باندې چې د عرشه پورې دا ټوله حلاډه ککل د نور یې پناه کړل دی، یو فوله یې جوړه کړل، دې وجې نن ور رڼا نه راځي. پیغمبر یې جنازه وکړه. حدیث کې راځي د چا جنازه چې رسول الله وکړي، الله ورته قبر د نور نه منور کوي. کله چې مقبرې ته ویول، پیغمبر علیه السلام د قبر په غاړه ولاړ دی. قبر کې کېښودی شي، د پاسه پې خاوره واوړېده. د پیغمبر د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. صحابه تپوس کې یا رسول الله ولې جاړې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي زه داسې څه ینم چې تاسو یې نه یې. یو طرف ته
جنازې له ملائک راغل دي. دویم طرف ته پیغمبر فرمای په صاد رضی الله د ازمکه داسې راواوړېده دواړه اړخونه پیرال. رسول الله الله اکبر الله اکبر جاړي لا اله الا الله محمد رسول الله. د کلمې आवाज د جنت البقیع نه اوچت شو. صحابیات په کورونو کې واورېدو او صحابه وجړل. په سات پشان انسان ته قبر را تنګیږي. مونږ به سهالي په مونږ به سهالي چې پیغمبر پی جنازه کوي او زمونږ نه دغه ځای ير دی. بهرحال ځواني غنیمت دی خو مونږ دغه غنیمت استعمال نکو. مونږ خرافاسي د الټه په بولټم په خپل دین اعتراضات شروع کړو. الټه په بولټه چې مونږ خلک د لاس نیوي او د مسجد امام تم کېنولای چې مونږ ته قبر یاد کا مونږ ته قران یاد کا مونږ ته د هغه سختو د مقابله طریقه وخایا. نه مونږ په خلاف را پاسیدو. اې دا مولا هغه مولا دی. حدیث مبارک کی راضی پیغمبر خدا علیہ السلام فرمائی چې دا خلق په جنت کې د خپل عالمانو ته محتاج دي. د الله دیدار له ورځ مقرر دا خلق بلال شي چې کله د الله دیدار وکي الله ورته وي وس بندګانو زما خواته راغلي نو زم خو تش لاس خپل جنت ته نه لېږم خپل خلکو له بسولي تاسو حوري علمان نوکران خادمان اتاسو تناس دي سو غواړي چې درکم درته دا خلق به په شک کې شي. دلته تاسو سوال پکار دی چې دا خلق به په شک کېږي ولی ایرونو وجه دا ده ځنې انسان حساسي چې په دنیا کې نیکوکاري اچ کله او عمل کوي او لک شانتم هغه ته شکی فورا تپوس کوي په دې کې وجه سره مولای صاحب دا عمل څنګه وکم یعنی پزله کې دا حساسیت आवाज د فطرت د اسلام د ایمان چې زه په غلط لار باندې لال نشم او زه صحیح عمل وکم اسی ځان ستړی نکم. شته به د معاشره کې د خلک شته د ځوانانو کې مشته بوډاګانو کې مشته زنانو کې مشته. ما د دې دل پیتر کې چې اختر نواله تر دې غټ اختر تر د درې ورځې دی ورځو پوری زمارونو ما ته کم از کم یو سل مقدمات یعنی مسائل راغل دي. پدې کې سلويخ مسائل د زنانو راغل دي چې زنانو را لېږل دي. دغه سلويخ مسائل به د نوجوانانو او سلويخ مسائل به داغي چې داغي عمر د 50 کالونو په بری او د ماشومان او خو نشم ویلا خو ډیر زیات راځي. مالم زمانه ماشومانم ته پوس کې چونکی زما طبيعت ده ما بس بیګا یو شاګرد راغی ابل ورځ بیګا نه ابل بیګا 2-3 ورځې کې ما ته وای چې زرا وتلم داسي کور ته تلم مسجد نه وای یو سړی ته داری شوی یو پاغه جاموي مونږ کړي پته ورته نه دا مونږ کوي دوباره کنه دا وګوره دا سر دومره خوشاله شو چې شکر دی زما شاګرد دی او دومره د مسلې اساسيات ورسره معلومي دا مې دې بل مازه کړل تاسو مزاق مو نه ماته مسله نه دراغه ما چې دریات شو بس دوباره به مونږ را وګرځي ظاهره خبره ده دوباره خپل مونږ را وګرځي دا مې په لار د ځان څه سوچ کوم مال شکر دی زړه سخت حسابېږم په معاشره کې خلکو خیال لري چې دا سخت دی زړه نرم زه چې سختي باندې راشم بیا ما مجبوری د سو طبيعت د سیده خې کنټرول یو دانه دی زماره شاګردان مقدمات مسائل کې تمام خي تراول د غټو بډاګان به حیران شي چې دا سو ته سبق وي پیریانو ته وي کنه انسانانو ته وي. زما استاد هغه ته ما یو مسله وړي د حفظ په وخت کې نو استاد ماته پاسه ما خبره وسم په ذهن کې ده که زما دماغ منټلی او بالکل غوسای خو چې شاګرد د مسلې ته پوس لراغه زبورته غوسه نه کو کما ته نو یاد زبورته چې بیا به په خپو یکم خو غوسه به زنه کوم
زه به په آرام پویم چې سبا له هغه ته هر قسمه مسله راځي چې ما ته رامنډوي. همدا وجه ده زما یو شاګرد باندې چا یو شکایت ما ته مخامخ وکړ چې دې هلک داسې چل کړی. ما بیا غوږ ونه ګراو، خو شاګرد و، په زړه کې یې دا خیال ته راته چې زه اوس خپل استاد ته پاک څنګه شم. په ما پسې دا خبره وکړه دې پلان کې، او زما په وړاندې باندې د خلکو په وړاندې خو شاګرد استاد ته نه شي ویلی چې نه ما دا خو بیا ادبي د سکول په شانتې زموږ څه شاګردان نه چلېږي. دا یاد ساتئ، زموږ شاګردان ډېر د اصولو ضوابطو په مابین کې چلېږي. ماښام زه ناست وم رمضان، ما کتاب کوت، ما پسې هلک راغی، ما ته یو خبره کوم ډېر په ادب په داسې ښکلي انداز کې ما ته وایي چې جی یو خبرې له راغلی یم. I tell me ووایه ما ته. وایي چې په الله مې قسم وي زما داسې سوچ هم د اوسه پورې نه راځي. ما ورته داسې لاس ونیوم الچف غلی شه. ما ورته ویل یاد ساته ما تر خپل ذات نه زیات اعتماد په خپل هر شاګرد باندې دی. که ټوله دنیا ما ته دا وایي چې ستا د شاګرد دا چل کړ دی، خو چې ما په خپلو سترګو باندې نه لیدلی، نو زه خپل شاګرد غلط نه منم. خپل شاګرد خو څه کوي چې یو خپل دشمن هم غلط نه منم. یو کس راغی چې د پلانکۍ مدرسه د وهابیانو ده، هر چاته پته ده زما موقف ډېر سخت دی. په هغې کې استاد پلانکی کیس کړی دی چې زما په خوله د الفاظ نه راځي. د هغه دا خیال و چې په دې خبرو به دا مولوي صاحب خوشحاله شي. ما ورته ویل جی یاد ساته، دا یاد ساته جی چې په دې خبرو نه ما ته خوشحالي حاصلېږي او نه زه منم، او نه زه دا په منبر چاته وایم چې دا خلک خراب دي. زه د دیو د عقیدې تردید کوم، د دیو د ذات تردید نه کوم. که زما یو ملا کیس کوي او غلط ریب په مدرسو کې ډېر کم کوزي، چېرته په زرو مدرسو کې به په یوه کې راشي اب هم پروفیګنډا وي. خو بهرحال زه ویم زما د ذات سره یو شیز تعلق ساتي، اب زما د مذهب سره تعلق او زما د مسلک سره نه ساتي. زما اختلاف د ذات سره نه دی، زما اختلاف د وهابي د غلط عقیدې د مسئلې سره دی. زما ما ته وایي چې دی وهابي غلط عقیده او مسئله بیان کړل، زه به په منبر هم ویم، زه به په ارزګین کې ویم. خو که ستا دا خیال چې چېرته دا مولوي صاحب به پاس وي او د دغې وهابي مولا په ذات باندې به خبرې شروع کړي، نو زه ذاتیات نه چیړم. زه دا منم نو که څوک زما په ذات پسې خبره کوي، د الله عدالت ډېر لوی دی، ما د الله په حواله کړل دی، زه ذاتیات نه چیرم. لہذا ما ته به د چا د ذاتیاتو په باره کې خبرې نه کوې. ها که مسئله عقیده نو ووایه، زه به تردید په هر مقام په هر زګین د په مسجد کې دننه وکړم. ذات ولې چیړلی ون او چې کوم ملا ذات چیړي نو د هغه نه ځان ساتئ. نو ما شاګرد ته ویل چې بچې پروا مه کوه، ته ما ته داسې سپین پاک ښکارې لکه اسمان کې چې د انور دی، چې ما په خپلو سترګو ته خو زما شاګرد دی، زما د سر تاج یې. ما ته چې مقام میلاو دی ستا په وجه میلاو دی. ما ته که نن مقام میلاو دی او د استاد محترم په ځای ناست یم، ستا په وجه ناست یم. ځکه مړ شم زما جنازې له به اوږه ته ورکې، زما قبر نه به ته نه ځي. زما استاد قاري عبیدالله رحمت الله علیه، الله دې قبر د نور نه منور کړي. کله چې دنیا نه لاړ ټول خلک شپه وه، ډېر شړ زګین کې مقبره وه، خلک ټول لاړو او زه شاګرد الحمدلله د تحدیث بالنعمت په طور باندې ویم چې زه شاګرد د خپل استاد محترم خواته ناست وم په هغه ټیم کې، او ما ورته تلاوت د قرآن کاو. ته خو زما مال فخري، ته خو ما ته سپین صفایي په صورت که ما اتابه که تا کړی داسې چل، بیا هم زما په نظر کې ته بد نه وي. ما ته زما نه څه خبرې چې زه د ګناهونو څومره ډېری یم، او د خلکو په خبرو پسې مه ځه. که د خلکو په خبرو پسې لاړې د کعبې به دې راستون کې میخانې ته. دا خو داسې مخلوق دی
مایوس پروا مکوه زلو ذهن د خپل صفا ساته خپل عقیده خپل ذهن خپل اعمال کوه فروا ونه کی چې ما په خپل سترګو ولیدي زبد ناول تپوس کوم بیا به پیټای کوم چې ما په خپل سترګو نه لیدلې خلک ډیر سوي خلک به ما په صفات بار مال څخه خبرو کې نو ته به منی د سی به مال خپل ذهن نه جوړي کولاو سینو کولاو ذهن جوړ کا ته زما په نظر کې زما نه زیات ما ته پاک ښکاری ما هیڅ پروا ونه کی هغه شاګرد دی په ما باندې زما پزله کې یو سیز راغلی نه هغه ما تعذير کړي زولې د بار خلکو خبرې منم زولې د بار خلکو په خبرو باندې خپل شاګرد په خپل ذهن کې بد ثابتو وای دی وا به ورم یو ټیم او که ظلم یو غختن پټای به موکم خو خپل شاګرد چرته د خلکو په خبرو د ځان نه لري کو خپل بچي کار سو کی خلک ول شل بانی ګوري که شاګرد ماته د بچي په شان ښکاری نو چې ماته پته بالکل نه سړی په الزام لګي زباغ الزامونه پالتو منم زه استاد شوم کنه زه شرمخ شوم بیا دې ته شرمختوب دې په سیموي چې ماته مسلې خپل شاګردان راوړي مخامخ زنور ډیر ساخیم چې مسلې په میدان کې کله راشي نو بیا ډیر انتها نرم یم نو صرف زه دا وایم چې ماته دا دومره مسائل په دې کې راغلي دي شرعي مسائل قضاوتي ججمنت مسائل دي دا ټول دا صرف ماته راغلي نو هغه عالم دا خلق مسلې وی خلق وسمشته نو خی انسان چې هغه تپوس په دنیا کې کوي چې اسینه حساسي انسان چې زره سي عمل ونه کم چې دا عمل په وجه باندې اسی ځان ستړی کم هندوستړی خدای ناراضه دا شان په دې جنت کې خلق کوي چې اسینه من د الله نه شي زو غواړو الله راته په غوسه نشي دغه قیامت منظر خو به دی ولیدلې هغه شي چې الله وایي چې زما ربوبیت زما خدای څومره لوی ده او تاسو زمان د سوړي کې شی غواړي نو دی بوي چې د عالمانو خو زمونږ رهنمایي د الله په باره کې په دنیا کې کوله راشه آخرت کې ته تاسو وکا نو تاسو به کې د عالمانو ته یلتفت علماء او ته د خپل مخونه راواړي چې اے علماء مونږ د خپل الله نسس شي غواړو د علماء ورته تمنا او کذا او کذا د پلان کې شي تمنا د الله نو وکي ما ته اوس معلوم دي چې تاسو ته څه شي چې د الله نه دا راشي زو غواړي خو الله که غلط عمل ته میټیک دلته تنه مې څه شي د الله نه ته تاسو غواړي لکه بیا تاسو بیان کېږي نو بیا موږ ته پوښ کو مذاق کو زمارونو هغه عالم کتاب په دنیا کې پاپس خبرې کولې نن دانه شي ویل چې موږ سه درشه ای مولای صاحب لري شه زمانہ زتا مولانا منم په ما جنازه مکو هي دا بستانه چلی نورونو په دې بس مت خبره کوله چې زما د نوجوان نسل نه د قیامت منظر د قبر منظر احوال ير دي ته صرف دای وکند ښکاری د الله حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما القبر روضه من رياض الجنه او خفره من خفر النار دا قبر یا خود جنت باغچه دا دا اس یو کند نه دا قبر یا د جهنم یو کند دا چې ته ورته ورولويږي الله دې امان مونږ تراک نو خپل زبان او خپل لاس نه تمام مسلمانان په امان کوي ابو سفیان چې دا د رسول الله امزولو تیم ور سره ودی دی رضای رورم دی تر زویم دی اواسم د تر زوی روري ام الرجل سن وابي دا خو ته ما ته تربور جوړ کړل د الله نبی فرمایي تر د مثال د پلار لري او د پلار زوی روري نو د تر زوی رور دی او تا ته تربور جوړ کړل په یو لوی اسمه باندې کوم چې ستانه پاتې کیږي
ترزوی کامیاب شو پتا باندې اور بل شو تا بچرت الله نه کامیابی حسد مکوا فحسد صرف پل جسم خوړی کیږي صرف د شپې خوبونه په حرام کیږي حسد چرته تا د قبر د عذاب نه نشي پامان کوله حسد داغه انسان اعمال داغه انسان هغه ته چې الله سور کړی هغه تعالی نشی راتلی دا خو تعالی ته وکنو چې دته دی ور کړی حسد خدا الله سره جګړه ده چې دته دی ور کړی ماته دی نه دی دا وای چې الله زما دی رور ته ور کړی الله ماته دین ډیر راکا زما دا رور پکې صدقه نه کوي الله زو پکې صدقه کوم د دنه مالا الله دل نور ورکا الله پد کې عتاب پیدا کا الله پد کې د ورکړي ځای پیدا کا الله د کې ستا محبت باچو الله دا مال دي دا محروم نه کی افسوس خبردار چې موږ په دې دور کې منګه مسلمانان په دې دور کې غلط چې وینو غلط زیاتو یعنی ما یو نوجوان ته وی زمونږ یو کلی کې یو جینۍ ده او ډیر خراب ګرځي او ما ته د ټلیفون کې یو غلط حرکات کوي زه څه وکم ما مسجد ته لاړ شو دعا وکړه چې الله دا زماره کلی زنانه ده زماره کلی بدنامي کیږي الله ما چرته دې په فتنه کې مراوله الله زما د خور ته هدایت وکړه او ته ورته وایا چې ته زما خوري ای زما خور دارس الله حرام کړی د الله سو شلو منټو د پاره ز خپل خپل الله نشم خپه کوله ز خپل دین خپل نشم پری خو دی ززان ټول عمر نشم شرموله سباله به ته بډای زب بډایم من به یو بل سسترګی لاګي او کتبل زګین ته واده شي یا زما بل خزوشي او ته زما خزي سکینی او زستاره خاون سه زمون بزلونه څومره مختلف سس خیالات برازي دا کله چې انسان حب الشيء يسمو ويعم د یو شی محبت انسان لون کن کی پیغمبر علی السلام فرمایي مستا په محبت کې ځان په زور باندې لون کن کولای نشم ستا په محبت کې ځان په زور باندې لون کن کولای نشم سما دماغي حالات ټیک دي زما خور زه درته نصیحت کوم امام نسائی په ماشوموالي کې ډیر ښکلی په ځوانۍ کې الله عجیبه حسن امام نسائی رحمت الله علیه ته ورکړی داسې په لاره باندې به روانو یو زنانه وام ډېره ښایسته وه او امام نسائی یو طرف ته طالب شي دویم طرف ته حدیث ویل شي نو د مخ رونق دومره ښایسته چې دا د هر چا سترګې ځان ته راکاږي دا د سترګو نظر دا ځان ته راکاږي زمونږ په شانتې نه اخو په حقیقت کې محدثینو د حدیثو سره ربط او مینه وه امام نسائی روان دی په لاره باندې دا زنانه په سراله ته امام نسائی داسې یو باغ و هغې ته تلی وړوکی او د سماټه یې کاو زنانه پسې لاړه امام نسائی ورته وکاتو د زنانه تی طلب د بدکارۍ وکړو امام نسائی تی منډه کړه هی څه ایمان امام نسائی په خپل فرمایي چې وخت تیر شو نسائی امام هغه دی چې چا چې په اخیری درجه کې صحای سته مونږ وایو دا غي کې یو کتاب د سنن نسائی هغه عالم کمی درجه والا د مقامات سي خلکو ته نه ملایي امام نسائی منډه کړه لاړ وای چې وخت تیر شو کلونه تیر شو زمام ځواني تیر شو خدا سره که تاسو خیال کړئ نو دا لږ زر بوډا کیږي بیا چې د علم زوري قانون دا ډیر زر بوډا کیږي شیخ ادریس صاحب تاسو ورته ګورئ کنو د عمر دومره نه دی خو بس دا حدیث او هغه بوج نه دی د قران کله نا کله انسان بيخي بوډا کیږي نو ورسره ځنی علیمان دسی او ځنی ورسره بالکل است زر زر لاړ سوچ کوي فکر کوي ير پکې خوف پکې دا نه مجبدي نور کې نه پټولي کې انما يخشى الله من عباده العلماء د الله نه چیریږي په بندګانو کې ناغه علما دي ټول ریږي خو بچا کې ډیر زیات فکر سوچ
نو امام نسائی رحمت الله علیه وایي چې زه پیر بیا روانو منو دا زنانه بیا مار لاره کې مخې لراله خو زه به دغه وخت کې ځواني مې تېره شوې وه او ښځې خو زر نه بوډۍ کېږي نو چې ما ورته وکاتو نو زم په خپله لار هغه هم لاړه زم په دې خپله لار باندې ایسته رالمه وایي کېناستم حدیثو درس ته حدیث مې ځان له ویلو مطالعه مې کوله خوب را باندې غالب شو یو سوچ مې ذهن ته په دغه ټیم کې راغی چې نسایي که په ځوانۍ کې د ورسه بدکاري کړې وه الله غفور الرحیم دی الله څخه خلکو ځان شریک کړل دی الله معاف کړل دي که د ځمکه او اسمان د ګناه نه ډک شي الله یې معاف کوي نو که تا یو ځل بدکاري کړې وي اوس به دې ګناه کړي وي معاف توبه به دې غوښتې وي د الله نه الله به معاف کړی وي بیا مې دا سوچ راغی چې د الله بنده شکر وباسه ګناه دې نه ده کړې په دغه سوچ کې یم چې دې ټیم کې ولې زما ذهن ته دا راځي چې تا به را ګناه کړي وي هغه ټیم کې دې ولې دا سوچ نه او په هغه ټیم کې دا ګناه ته توجه نه کوله په دغه شان حالت کې مې سترګې ورلې ویده شو حضور علیه السلام راته خوب کې راغی ما ته وایي چې امام نسائی ولې داسې پریشان یې یا رسول الله ځوانۍ کې مې چې د ګناه طاقت لارو بالکل په ځوانۍ کې وم جوش را پکې و جذبه راکې و نو ګناه مې نه کوله د الله نبي اوس مې چې ځواني لاړه اوس راته سوچ راځي چې ګناه به دې کړي وي معافي به دې غوښتې وي دقې کې پریشان یم چې څه ګناه مې کړله چې په دې سوچ کې ولوېدم رسول الله ورته امام نسائی ناراضه کېږم خفه کېږم هغه دور زما دور ته نږدې و ځکه ستا ګناه ته ترغیب نه راتو سوچ دې نه راتو او ځان دې بچ وساتو اوس دا زمانه تېره شوه ستا دور زما د دور نه ورو لرې کېږي روان دی نو ستا ځکه دا سوچ راځي نو ځان د ګناه نه وساتو امام نسائی ځان ساتلی ما خو په دغې پسې عرض کوله زموږ دور ډېر وروسته دی خورونو که موږ جهاد وکړو جهاد بالنفس نفس سره جهاد دا خپله سترګه په پردو ښځو پسې ماړه وه تاله به الله داسې ښځه درکړي چې ستا نظر به پرې ډېر خوږ شي تاسو غور نه دی کړی په دې خبره کې دا خپل نظر نه دی دا محفوظ وساته ورنه یو عالم ته یو نوجوان راغی ورته وایي چې مولوي صاحب ښځه مې خوښه شوه نو نکاح مې ورسه وکړه وقت مې ورسه تیر شو بیا مې بله ښځه خوښه شوه بیا ولنۍ سم محبت کم شي ستا ښه په خپله خوښه مې کړې وه نو هغه دویمې سه مې نکاح وکړه او بیا مې بله ښځه خوښه شوه د دې اولنو دوو سه مې محبت بیا کم شو درېیمه ښځه مې پسې وکړه او دریو ښځو سه مې محبت کم شو څلورمه مې خوښه شو څلورمه مې وکړه اوس مې څلور واړه نه دي خوښې څه وکړم څه وجه او ورته وایي ته خپل نظر ښکته ساتي نوجوان وایي چې نه نظر خو نه ساتم ښځو ته ګورم وایي که ته د ټولې دنیا ښځې وکې نوجوانه تا ته به په دې کوڅو کې سپی ښایسته ښکاري او خپلې ښځې به ته ښایسته نه ښکاري ځکه ته خپل نظر حفاظت نه کړي نن چې دا نوجوانان دا غلط ویډیوګانې دا غلط تصویران دا فحش تصویران فحش فلمونه ګوري بیبي یاد ساته بیبي بیبي ښځې ته وایي بیبي دا خپل خاوند منع کا شریعت ته کېنوه اسلام ته کېنوه علیمان پې واوره ستاسې به محبت سوا شي مولانا بیزیګر رحمت الله علیه فرمایل خلکو ما ته وایي چې ته د ښځو دشمن یې و ملا خو د ښځې یار دی بد یې مه ګڼئ ملا خو د ښځې یار دی یار دی ته یار دوست چې دی ته ښه لاره خوښوي موږ وایو چې ستا خاوند پردي ته ونه ګوري ستاسې مینه شروع کړي ستا خاوند خپل نظر حفاظت وکړي په تا یې سترګې خوږې شي نو نور ته څه غواړې د الله نه نو ستا اصل دوستي خو ملا کوي او ښځې زموږ په خلاف راپاس چې مولیان تنګ نظره دي الله م سترې که که زما حکومت راغی زه به د پاکستان یوه ښځه نه پرېږدم دا بوډۍ پاور سره الالون دیو رسمونه رواجونه کوي دیو ته چې شریعت وي دا هغه د ابو جهل د دور ښځې دي دا بوډۍ ښې به کې هم یې تا به کې دومره صدقه چې څه وایم
خو رسم او رواج که ورته د الله پاک قرآن وینو بیا یې نه مني. رسم او رواج پسې منډې وي، دا بوډۍ دا چوپړخولي نه وي. دوی ته موږ وایو چې د دې انګور څه چې کله ته ځوان او کور ته انګور راولې نو د دې څه پسته خوله دې ته ارام او سکون ورکوه، دې ته خلخل مه ګوره، دې ته خوږې خوږې ښایسته خبرې کوه. سبا به ته بوډۍ په کټ کې به پرتې دا به څه نرمي کوي چې زه کله راواده شوم زما لا خواښې ډېره نرم او ښه ښځه وه. خو نه دا نه کوي، دې د خلکو نه اورېدلي راټینګې کا بیا چې ته بوډۍ شې بیا تا راټینګې کي ټینګې شه ورته. نو موږ مولیان د ښځو اصل ملګري موږ یو. زموږ په خبرو عمل ولې نه کوي؟ په ځوانۍ کې د خپل انګور قدر وکړه. کا تیزه خبره کوي ته ورته خیر خندا وکړه، لور ته لا ځوان یې نه پوهېږې پوه به شي ته خواښۍ په منصب به کښېني. خو نو چې ته ورته په ځوانۍ کې تا ورته د ځانه سره مچۍ جوړه کړي ته پیشو یې او هغه مګی چې چېرته تې هلته مګه نه او زوی دې ورسه چېرته کښېني او په تا باندې سته سوزان بل شي. ځکه بله ښځه ورته په ګاونډ کې بله بوډۍ ورته وایي ګورې ستا دا زوی دې د دې انګور څه ډېره مینه کوي او ګورې دا زوی به نه جدا کړي، دا ګاونډۍ نه دا بله چوپۍ خولي دا ځان له لګیا منافقت کوي. زما دا خبره نن اومنئ زنانې چې کومې اورئ، اگر چې ما نه زما عمر کم دی خو دا زه د تجربې خبره کوم. په ځوانۍ کې تاسو د خپلو انګیندو ته عزت ورکئ، د لور مقام ورکئ. که چېرته د سهاره پې ناوخته شي او راپاسي ته ورته وایي به لور خیر دی په تا ځواني ده مزې وکه خیر دی خو خپل مونځ مه پرېږده، مونځ ته پاسه. دا انګور به ستا نه ځان لږې کړي. ما ته پته ده اوبه چې دي اور چې دی دا په اوبو باندې مړ کېږي، خو نه چې یوه ورځ ناوخته پاسي تا ته په کلي ګاونډ کې بلې بوډۍ ویلي بوډۍ واوره تا ته د کلي ګاونډ کې نور بوډۍ ویلي انګور ناوخته پاسېدو ته پرې نه دی ګورې دا په دې خوا نه عادتېږي. نه ته ورته ووایې لور ای به خیر دی ته ځوان یې ناوخته پاسه، د ورځې خوب کوه، د سهار مونځ ته پاسه ښه چې په کور کې برکت وي، ښه په ارام الله ناراضه نه شي. ستا د انګور په تا ځان قربان کې وابئ او که د شپې تاله په خپو باندې زور کوي که نه نو ته ورته وایي لور په وخت اوده شه، په وخت اوده شه، د خوب پوره کوه، 7 ګنټو 8 ګنټې خوب کوه چې ستا دماغ ښی کار دی ښی کار ورته ښایه. نن خیر دی ډېرې خوږې وریجې دې پخ کړل دي، ډوډۍ دې پخ کړل ده، انګوله دې پوخ کړل دی، خو مالګه دې پکې زیاته کړل ده، لږه پکې کم اچوه ښه په ارام باندې. خو نه ته خو ورته وې مالګې لیدله خپل کور کې د الوګانو درک نه لګېدو زما که چرګ شرمئ انګور چې د ستا دا خبرې اوري په دې خبرو باندې انګور نه کنټرول کېږي. او بوډۍ ځان سم که نو ته ورسه په ځوانۍ کې تعامل وکړه. دا انګور چې ته بوډۍ شې دا به تا په لاسو کې وګرځئ، دا به تا په لاسو کې وګرځئ، دا به تا د ځانه جدا کوي. نو او زما خواښې ما ته صحیح لار ښیي، د عمر تجربې ده. خو نه ته ورته دا لوبې کوې جو انګور ستانه خامخا تنګی مچوي. بهرحال د معاشراتو باندې که زه اوس تاسو ته خبرې کوم بار هره خبره به اوږده شي. دقه شانتې چې د مور پلار که نه اجازت غواړي نو ته ورته اجازت ورکوه چې لاړه شي ستا مور او پلار دي وینه شپه ورسه وکړه دعا تې واخله. خو نه ته خو چې را واده کېدې سله چې اوس د مور او پلار که ځي مړه تاسو ووایه چې باچاخیل ملا واده کړی زه بې وادې ما دا خبر یادې کړلې دا مسلې مونږ ته را روانې شپه ورځې. بهرحال عزیزانو خپلې خبرې ته راځم. نو د ابو سفیان بن حارثه د رسول الله سره دشمنی اختیار کړو، سخت دشمنی. نو پیغمبر وایي چې زما ټول عمر 40 کاله مرګره د ماشومتوب مرګره مضبوط مرګره زما په خلاف شو او بیا په ما بس اشعار وای ما خو ظالم په تا بس لا خبره نه ده کړی او ته په ما بس اشعار وای خیر زما مقابله ترازا ما بس خبرې کوا خو شیرونه خو را پس مو اې دومره کن. نو پیغمبر خدا صلی الله
الله علیه وسلم علماء لیکل چې دا حکم هم کړو خو صحیح ماته نه ښکاري ویلي چې څنګه موږ په مکه ورځو نو ابو سفیان بن حارثه زما د تره زوی به نه پرېږدي خو دا قول ماته صحیح نه ښکاري حضور د دې طرف روانېده او هلته د ده په زړه کې الله د ایمان نورانیت وځلاو نو ټول عمر یې چې د پیغمبر په دشمنۍ کې تېر کړ چې کله یې د نبوت اعلان وکړو د هغې نه بعد د ټول عمر د پیغمبر په دشمنۍ کې تېر کړو خو څه وخت وړاندې داسې نه چې پیغمبر روانېده عین په دې ټیم کې د ایمان نورانیت په زړه کې راوست نه خپلې بیبي ته یې څه وخت مخکې ویل چې موږ به وځو مدینې منورې ته به لاړ شو رسول الله علیه السلام باندې ایمان راوړم زما د تره زوی زما رضایي ورور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح انسان دی دا ټیک وایي موږ د الله سره شرک کوو ډېر غټ ظلم هم د خپل ځان سره کړی دی د کعبې سم کړی دی بیبي ورته وایي ښه خبره ده ځم چې ستا په زړه کې د ایمان نورانیت راغی ورسره روانه شوه ځان له په اس کېناستو خپل زوی و آیم په اوښ کېناو خپله بیبي هم په اوښه کېنوله او دغه د جنګ را روان دي ابوا ته چې کله راورسېدو نو داسې یو لښکر یې ولیده چې غټ لښکر را روان دی هغه لښکر د رسول الله 10,000 کسان د نبي علیه السلام سو فتح مکې له را روان دا پټکي وال دي په جوش و خروش سره را روان دي ځکه صلح حدیبیه دې ماته کړه مشرکانو نو رسول الله په دغه وخت کې ښه پوره د جنګ حالات برابر کړي چې کوم وخت کې صلح وه چې ماته شو را روان ابوا هغه مقام ته وایي چېرته چې بیبي آمینه رضی الله تعالی عنها هغه وفاته شوه او نبي علیه الصلاة والسلام وړوکی ماشوم د 6 کالو پاتې تي شو هغه زګین کې وایي موږ هلته پړاو نبي علیه السلام واچاو ابو سفیان وایي چې زه د نبي علیه السلام مخې ته ورلم رسول الله به ما ته مخ نه راړه زه په جنګ کې ورنه وتم کله به بل طرف ته مخ اړه زه به هغې طرف ته لاړم بیا به بل ته مخ واړه زه به هغې ته بیخي را باندې ځان نه پوه کاو ابو بکر لورلم هغه هم دغه شان چل کاو خو سې خو راته ویل نه ځکه زما د نبي علیه السلام سره ملګرتیا تېره شوې وه عمر مخې ته ورلم عمر هم راسه دغه شان تېرېدس کې عمر هم راته نه ګوري وی رسول الله له خیمه صحابه ولګوله پړاو یې اچېلی نو زه حضرت علي سره په دغه ټیم کې میلاو شو علي رضی الله تعالی عنه هغه زما شفاعت نبي علیه السلام ته وکړو نو پیغمبر علیه السلام په هغې ټیم کې ډېر غوسه و نو ما ته ویل چې ورته ګلګې غوسه سړه شي نو زه به ورته بیا به ته ورشي نو په خیمه کې چې کله ناست و فرده وه وایي زه رالم او مخې ته کېناستم ډېر په عاجزۍ د دې خیمې ټول عمر یې دښمني کړله وګوره وراغې مخې ته کېناست څومره عاجزي کوي د ده په باره کې راځي چې مدینه منوره کې کله دا و یو پیر پیغمبر عایشې ته آواز وکړو دا د اسلام نه بعد واقع ده چې عایشې راشه چا چې ټول عمر زما د تره زوی زما رور د تره زوی زما رور څومره خوږ نبي د تره زوی زما رور نو زمونږ د تره زامن او زمونږ تعلق د تره د زامن څه وګوره د هغې تعلق زمونږ څه وګوره خدای راستی توجه نه کوي حقه د ځان د وچې ناقې دشمنان جوړ کړي یو بل ته راشي وګوره په مسجد کې څومره په عاجزۍ ناست دی دا هغه چې په ما پسې به خبرې کولې دا به نبي علیه السلام بیا وایي دا به مسجد ته اول نه ووت او اخیره به وته دومره زهد و پکې او بیا چې کله نبی علیه السلام دنیا نه لاړ نو دا به جهادونو ته نه تو وایي ما ډېره سخته دښمني کړله د اسلام سره پرېږده چې را ټول عمر په اسلام کې تېر کړم وجاړم ایسته به یې جړل ناست دومره عاجزي وه پکې بیا نو د رسول الله د خیمې مخې ته وایي ناست وم ورته مې یا رسول الله زما او ستا په درمیان کې بس دا یوه فرده ده رسول الله علیه الصلاة والسلام وایي ما ته ایمان پیش کو ما ایمان قبول کړ ډېر خوشحاله شوم خو بیا ویم داسې زیاته توجه نه راکوله تربیت ولا نبی علیه السلام کاو نو څه کتابونو خدا لیکل دي چې د رسول الله علیه الصلاة والسلام په مقام حجون ورته وسوی
دا د معلا مقبرې خواته نږدې ده په مکه کې په دغه ځګین کې چې ولا کله ده فتح نه بعد دا د یو ځای حجون چې دا بالکل د اوچت د معنی خصوص ده اوچت ده نو د دې ځګین نه به د جنگ ډېره ښکلې حربه استعمالي ده ښکته طرف ته لکه دې کې به محفوظ لشکر و د مشر سه او کوزه به ټوله مکه ښکارېده نو په دغه ځګین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیمه لګېدلې و بیا نو څو کیسه چا خو لیکل دي چې هلته به هم دا مخې ته و چې نبي علیه السلام په ما زیاته توجه راکړي څنګه مینه چې مخکې و هغه شانتې وکړي خو یې نه به یې ورکوله زه به ته کله مسجد ته مخکې روان او ما ته به یې داسې زیات نه کاته توجه به یې نه راکوله چې دا به راوت نو زه به ترې مخکې راوتلم چې توجه راکړي خو نه به یې راکوله بهرحال د فتح مکې نه بعد حنین ته 14 ورځې بعد حنین غزا ته نبي علیه السلام تو نو دا هم پکې روانو وایي زه به د نبي علیه السلام سره داسې نږدې تلم چې راځي شي رانه خو رسول الله تربیت کاو او خپلو نو اګیلات یې په زړه کې وه چې ورته یې کاته نو هغه شعرونه به رایادېدو ده چې کم زما د نبي په باره کې خبرې کړې وي خو چونکې ګرانه م ورته و او د ګیله خلک وایي د خپلو نه کېږي نو یې توجه زیاته نه راکوله او دام ډېر مضبوط په دې وجه باندې دم نه پرېښوده چې زه به هم درسه دقه شان ځم توجه به راته راکې دې ته ویلی شي اصلي مرید چې څو پورې تا ما ته توجه نه راکړي زه ستا نه جدا کېږم نو 400 غشي والا ناستو په لار کې او هغې چې کله حمله وکړه دا غشي چې راورېده تاسو سوچ وکړئ چې 400 غشي راورېږي صحابه تتر بیتر یو طرف او بل ته منډه کړه عباس رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه السلام د اوښې مهار په دې ټیم کې نیولی او پیغمبر دقه یو خبره کوله انا النبي لا کذب وانا ابن عبد المطلب زه دروغجن نبي نیم چې زه به د جنګ د میدان نه تختم زه د عبدالمطلب زوی یم کم چې د ابرهه لشکر ته یک تنها نه وتی زه نه ځم وی ولاړو وی ما موقع وګڼله غنیمت نو دا مخ مې داسې پټ و او راوه مې دنګل او د رسول الله علیه السلام سه ودرېدم د خپلې تورې دا تورې چې په کومه تیکې کې ږدي دغه تیکه مې راواغسته او مات مې که په مابین باندې دا به د دې علامات وي چې دا به مات شي په جنګ کې د عربو چې یا به شهید کېږم مړ کېږم به او یا به دشمنه تا ته شکست درکوم نو چې پیغمبر زما دا حالات ولیدو او ما دا توره رایستې ده زه ولاړ یم نو په دغه ټیم کې ویل چې من هذا دا څوک دی عباس ورته وایي چې دا ستا رضایي ورور دی حضرت ابو سفیان دی ابو سفیان بن حارثه و ما ورته چې زه ستا رضایي ورور ستا ملګری ابو سفیان بن حارثه یم نن به په تا اذان قربانوم یا به دا دشمن ختم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چې زه ابو سفیان نه راضي یم په دقه جنگ په میدان کې وي او بیا خپلو صحابو ته نارې کړې چې او صحابو راشئ نو اواز یې ښکته شو او چې کله صحابو د اوازونه واورېدل نو یې داسې رامنډې ووهلې داسې چې دومره نیزې رالې د پیغمبر دفاع له هغو صحابو وی زه یېرېدم چې هسې نه په دې نیزو زموږ نه پیغمبر علیه السلام زخمي نه شي نو یې هلته بیا زما نه پیغمبر راضي شو او بیا یې ټول عمر د الله په عبادت کې اړول ده نو یو دا شخصیت و چې الله یې توبه قبوله کړه خو ده ګورئ د پیغمبر علیه السلام په باره کې شعرونه ویل نو الله ورته معافي وکړه او د هغې حق یې ادا کړو په جنګ په میدان کې دا وښودو چې زه په تا یې نبي ځان قرباني کړو نو الله یې ایمان قبول کړو الله ورته ډېر لوی مقام ورکړو او یو بل ابو سفیان دی چې د معاویه رضی الله تعالی عنه پلار دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ دی په صلح حدیبیه د صلح حدیبیه په کال باندې یعنی د هجرت نه 2 کاله وړاندې امیر معاویه ایمان راوړ دی دا یاد ساتئ
ها د ایمان اظهار زکه نه کاو چې د پلار د مکی د خلکو مشر سردار ابو سفیان ابن حرب چې ورته وي بیا وروسته ایمان ابو سفیان ابن حرب هم راول دی امیر معاویه مخکې ایمان راوړی ایمان متاثر او د مور هندي هغه د دې تربیت د سکړو چې دای دمشق ته لېږلو په شام کې الته لوی یونیورسيټي په هغه وخت کې او دا هغه ټاپر دومره قابل یو لوی ساينسدان هم د امت مسلمه حضرت امیر معاویه کاتب وحی او بیا د ایمان اظهار کله وکړو د فتح مکی په ورځ چې کله دا راغ پیغمبر استقبال کړو نو دا نه چې د براغه ټیم کې ایمان راوړل دي کوم کتابونه چې لیکل دي چې د فتح مکی په موقع ایمان راوړل دي نه د اظهار د خپل ایمان د فتح مکی په موقع باندې کړل او په هغه کې د خصوصیات او وجوهات علتونه پراته نو ابو سفیان چې ایمان راول دی ابو سفیان ابن حرب دا دویم ابو سفیان کوم چې مشر دم ډیر جنگونه کې پیغمبر مقابله تراغل ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنہ دا هندي خاوند دی او هندل ابو جهل خور و سوچ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکی ته رانږدې شو د ابو سفیان راوته رضان سه دواله کسان نورم ور سره دي چې راځي چې مونږ اندازه والو د مکی نه بهر ته حدود ته وتلو دیم طرف ته شپه د نبی علیہ السلام د کې خپل تر عباس ته وای چې عباس ته فهره وګرځا چې څوک زمونږ د لخر ته نقصان ونه رسي لزر لخر دي نو عباس دون طرف ته کسان ورسدي را روان دي فهرداری کوي غیر چاپیره ګرځي او د دویم طرف ابو سفیان ابن حرب راوته د مکی مشر دی اندازه اخلي چې څنګه خلک دي کم زګین کې رښتیا رسول الله راغی بس پد دونی دراونی ابو سفیان سکه عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د ابو سفیان ونی سکه دا د رسول الله صحابه دي ګره کویل دي نصار ته د ژوندې پرې نه دي په خپل اسکین او سید نبی علی السلام لراوس عمر رضی الله تعالی عنہ خواته سکسان عمر ورته یا عدو الله اے د الله دشمنه اصحابو ورته شروع وکړه چې دا هغه د الله دشمن عباس رضی الله تعالی عنہ ته مړه د خلک قران غلی عباس ورته وای خلکو غلی شي نبی علیہ السلام خیمه مخې ته بوته نبی علیہ السلام ورته ابو سفیان وسم وخت نه دراغلی اته ته وسم پته نه لګي چې زه د الله رسول یم الله یو درا شرک پری دی ابو سفیان ورته وای یا رسول الله وسره ته پته بالکل لګیدل کچرته را مونږ چې کوم شي زونه د الله شریک ګرځول دي دا کچرته د الله شریک وي خو مونږ وستانه بچ کړی وي خو عقیده چې الله یو دی ته د الله رښتونه نبی ایمان ورته پیش کړي یو ورځ مخکې د فاطمه کین ابو سفیان ایمان راو او بیا ورته د الله نبی چون کې دا مشر تر مشر مقام ورکول پکاري د الله نبی ورته د خپل مقام ورکو چې چا ابو سفیان کور کې امان واغس مکی والاو هغه په امان یعنی د کور د امان ځای وګرځاو نو په سباله خزر روان وي د قریش بیعت لا د خزم پکې و هندا نو هغه خپل مخ پټ کړو د قریش خزم مخونه پټ کړي عمر ناس په مابین کې او رسول الله د بیعت کیږي د خزو له په بیعت کې لاس نه ورکی او که خزه دا خواهش کې چې زرا پلان کې وینم ډیر مې ارمان ام به ورته نور پریدي پیغمبر لاس نه دی ورکړي نو الله ورته ویلي چې ایو نبی چې کلستان اے نبی بیعت علی دا زنانا الا الله یشرکن بالله شیء اول ورته چې د الله سره څوک شریک نه ګرځوي پیغمبر ورته چې شرک نه کوي ولا یسرقنا غلا نه کوي تر دې چې خپل خاوند دا ورته وایي چې د الله نبی د دین مخکې چې ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفتنين بين ايديهن ارجلهن ولا يعصينك في معروف فدې خبرو بیعتو چې شرک بنه کوي زنا بنه کوي اولاد بنه قتلوي غلا بنه کوي
په دې خبرو باندې بیعت او ایمان به قبلېدو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې خپل اولاد به په ماشوموالي کې نه قتلوي، خپل بچي به نه قتلوي. نو دا ورته وایي چې نبی دا وس هندا چونکې عمر یې ډېرو او دې د نبی علیه السلام تر حضرت حمزه شهید کړو. دی وحشي ته پیسې ورکړي، وحشي ایمان بیا راوړ دی او وحشي د هغې حق هم ادا کړل دی. دویم طرف ته مسیلمه کذاب وجل دی چې ما د حضرت حمزه کفاره په ده باندې بې ځایه کوم چا چې د دروغ د نبوت دعوه کړله. مسیلمه کذاب آی قتل کو مردار یې کو. امدا وجه د زمارون پیغمبر چې کله ویل خپل وړوکي اولاد به نه وژنئ نو دوی ورته دا خوانوي چې موږ خو تاسو نه وژلی، یعنې ته موږ نه وژلی. وړوکي وایي دا عمر د ابوبکر اوس دا جذباتي وه او یو نوي وه نه تربیت یافته. تاسو مو نه وژلی پور کوټې والي کې نو غټ شوی رالی موږ مو وژلو. مطلب دا چې زموږ سم جنګ وکړو. عمر هم د خندا نشین شو. بل طرف ته وایي ابو سفیان هم چونکې وو. دویم طرف ته وایي چې د الله نبي ته موږ ته وایي چې مال به د خاوند نه به پټوئ، غلا به نه کوئ. زه د خپل خاوند نه په پټه صدقه ورکولی شم. د ابو سفیان دا خو ډېر زیات بخیل دی. ابو سفیان ناسا ورته وایي د نن نه بعد تا ته اجازت دی، تا چې څه پکاري زما د مال نه راله. په دې پسې حضور هم وخندل، خو چونکې نه تربیت یافته وه نو څه بدې دا خبرې وله ونه ګڼلې. نو دویم د ابو سفیان ابن حرب دی چې د امیر معاویه پلار دی، د اسلام قبول کو په دغه موقع کې. زمارونو دا خو ډېر تفصیلي موضوع ده، انشاءالله چې بیا توالت د پارټي میلاو شو بیا په دې بحث وکړو. الله دې موږ په خپل دین باندې قایم برقرار وساتي. واخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. د لیکلي چې فاتح مکه کله شوی وه، په 8مه هجرۍ کې وه. د هجرت 8 کاله بعد رسول الله هجرت وکړه 53 سال عمر کې. نو 8 کاله بیا ورکا د نبی 61 سال عمر د نبی علیه السلام چې رسول الله په شلم رمضان المبارک باندې فاتح مکه وکړه او د دې سبب هم کافر په خپل باندې جوړ شو. وای چې ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی کنا شهید شوی دی، یعنی په خپل مرګ مړ کې شهید شوی دی. دا په خپل مرګ باندې دنیا نه تل دی، لیکن دا په هر جنگ کې په پیغمبر په سیروسته ولاړو. د طائف په موقع باندې د یو سترګه دا وچاو د په جنگ کې ختم شو او بیا راځي چې د رومیانو سره کله د عمر جنگ د هغه په دور کې نو بیا د دویم سترګه مبارکم هغه په دغه جنگ کې نابینا شو، یعنی ولګېده. نو دا لون شو او بیا د عمر په دور کې دنیا نه لاړ. نو حضرت عمر فاروق جنازه هم کړله او په جنت البقیع کې دفن شوی دی. الله دې موږ ته د هغه په وسیلې باندې شهادت مرګ میلاو کړي. عادی بل دا ابو سفیان ابن حارثه دا مړ شوی نه دی، شهید شوی نه دی. دا په خپل مرګ مړ. ما مخکې ویل کوم چې د دعا کړې وه، د ویل ده چې ما ډېر وخت د اسلام په دشمنۍ کې د پیغمبر په باره کې به مې اشعار ویل، د هغه په ماده کې به مې ویل، وروسته بیا په ماده کې اشعار هم ویلو، دفاعت هم ولاړو. خو بیا په اخره کې جنګونو ته نه تو خپله زندګي ټوله په دغه جړا کې تېره کړې وه او بیا د دنیا نه لاړ. دا په جنت البقیع کې دفن شوی. ابو سفیان د رسول الله علیه السلام رضاعي ورور دی او که عثمان ابن مظعون دوانه دي. عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنہ هغه د ابو لهب د وینځ سوبیه سته هغه رو دی هغه پیغمبر علیه السلام نو رضاعي رونه دي. او ابو سفیان ابن حارثه چې کوم د تر زویم دی او مرګره مو او رسول اقدس صلی الله علیه وسلم د دوانو د حلیمه سعدیه رضاعت ورتاغي کړل ته ورته ورکړل په دې تفصیل له. او عثمان ابن مظعون دا ډیر کان عابد و مجتهدا مولا علی قاری سے لیکلی عبادت گزارم او مجتهدم حضرت. دا دوان صفاتونه به الله جل جلاله خودی.
نو عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ هغه د تبتل امیلو کوم ځان د خزونه بالکل یو طرف ته کومنګ دومره عبادت گزارو او چې کله وفات رسول الله مخم خپل کړو او د رسول الله اوخ کې په مخ لګېدلې وي دغه پکېږي چې خپل مسلمان ور مخ کولول شي د مرګ نه بعد او اولنې صحابي چې دا په جنت البقیع کې دفن شو یعنی مهاجر صحابو کې اولنې صحابي دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم در په قبر نشانم کې خودا چې ماته د خپل رور قبر معلوم نو هغه په مدینه منوره کې د رسول الله په ژوندۍ د دنیا نه تلو او ابو سفیان ابن حرب او ابو سفیان ابن حارثه دا یو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې تلو یو د عثمان ذوالنورین په دور کې ٹھیک شو داوی چې انګور د جبې نتیزه مخواخي لسه کول پکار دي آرام باندې خبره سمجاو خل ځان دی په غلې کې تاسو سوای چې دا بس بیا لتی په کې بیا به چارته وک ځان په غلې کول هغه په ول دا زوی ته ویلو چې ډیر څور ته موای خو آرام باندې پوهه کړه خپل خزه آرامي پوهه کړه د سینې چې تام تند راچلې او زوی غریب ما خام د کار نه راشي او تم ورته تند راچلې خلخ ورته ګوري او چې بیا څه چل شي او چې کله د خزه خواته نه وځي د نور تاغه موچی دتا خزر راوستیم کنو کار سیده نو آرام باندې خصوصا علماء کرام بیانات په اورید پکار دي یا باچا خیل مولا لن درود شریف وای ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما